ذهن نه خپل تهذیب وستل هغه تصورات وستل دا آسان دي مسلمان بچي بيدین کول به آسان دي مسلمانانو دا چاته کمزوري کول ته مور کوي ورنه روان نسل بم اسلام نه پیژري حیا بنه پیژري غیرت بنه پیژري ایمان بنه پیژري د حلال او حرام او منځ کې به تمیز نشي کولای کله خپل تهذیب حفاظت غواړي خپل روان نسل حفاظت غواړي به ان شاء الله دغه مدرسې درسونه بعد ساتو ان شاء الله حضور ان شاء الله وعلى آله وصحبه الذين هم أهل الفضل والعدالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مین مسلمانانو ورونو زموږ تاسو غنۍ جلسه او پروګرام چې قرآن مجید د ختم په حواله سره منعقد ده من مخکې علماء کرامو تاسو ته دغه موضوع باندې بیانونه وکړل دلته نور علماء کرام هم تشریف فرما دي او هم ان شاء الله العزیز په دغه موضوع باندې بیانونه کوي زر بیان مخکې اول یقینا دغه نن چې کوم مجلس جوړل کم دغه ګلان او ته پګړی په سر ولې شي حضرت مولانا مفتی قاسم صاحب دامت برکاتهم العالیه دا وی مهنتونه دا وی کوششونه الله رب ذوالجلال دی دا وی دغه سلسله ته دوام ورکي او دا وی دغه مهنتونه دی الله رب ذوالجلال په خپل دربار علی کې قبول او منظور وګرځي دویم نمبر ملک جهانگیر صاحب الله رب ذوالجلال دی دا وی په قبر باندې کروڑونه رحمتونه ووري یقینا دا وی قلا دا وی د غزي چې څومره زمونږ د دغه علاقې کې دینی پروګرام کله ختم قرآن وي کله سیرت وي هغه په دغه ځای کې منعقد کېږي تاسو دلته راجمع کېږئ او هغوی دلته دومره بهترین انتظامات کوي یقینا دغه د الله رب ذوالجلال دربار کې د هغوی د قبولیت دلیل دی الله رب ذوالجلال دی د حاجي صاحب روح ته پوره خوشحالۍ هغه ورورسي او دغه اجرونو ثوابونو کې دی الله رب ذوالجلال زموږ سره شریک کړي امین ووایي محترم ټول ملګري امین ووایي محترمو قرآن مجید د الله رب ذوالجلال اخرنی کتاب دی د الله رب ذوالجلال مونږ او تاسو ته ژوند تیرولو دستور او منشور را لیږلی دی دا د الله رب ذوالجلال هغه اخرنی پیغام دی چې د مونږ او تاسو ته په زبان حال سره وایي ما راواخلی زما سره خپل تعلق مضبوط کړئ ما ته وخت راکړئ ما زده کړئ په ما باندې خپل ځان پوه کړئ بیا ما د خپل ژوند زندګۍ دستور او حاکم وګرځوئ که زم راواغستلمه ما سره خپل تعلق ښایسته کړو زم زده کړلمه په ما باندې خپل ځان پوه کړلو بیا دنیا کې هم زه تاسو ته د کامیابۍ والا ژوند ضمانت درکومه د خوشحالۍ والا ژوند ضمانت درکومه د چین او د سکون او د راحت والا زندګۍ ضمانت درکومه او د مرګ نه وروسته د قبر او د آخرت خوشحالۍ د قبر او د آخرت راحتونه د قبر او د آخرت مزې د قبر او د آخرت نعمتونه هم بېره تاسو انتظار کوي او محترمو قرآن مجید راته په زبان حال سره دام وایي که زم راوانغستلمه ما سره خپل تعلق مضبوط نه کړلو ما ته م وخت را نه کړلو زم زده نه کړلمه په ما باندې خپل ځان پوهه نه کړلو بیا م زه خپل ژوند او زندګۍ حاکم او دستور ورګرځولو به یاد وساتئ دنیا کې ستاسو لپاره د مشکلاتو زندګي ده د تکالیفو ژوند دی د مصیبتونو ګزران دی او د مرګ نه وروسته د قبر او د آخرت مشکلات د قبر او د آخرت تکالیف د قبر او د آخرت مصیبتونه د قبر او د آخرت عذابونه هم بېره تاسو انتظار کوي الله دې موږ وساتي امین ووایي محترم ټول ملګري امین ووایي
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई इन अल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामन अल्लाह दी किताब पर जरी सरडी कुमुन उचतई इज्जत वर तबरकई रिफत व बुलंदी वर तबरकई व यज़उ बिही आखरीन और अल्लाह दी किताब पर जरी सरडी कुमुन जलील कई जिल्लत व बस्ती वर बांदी मुसल्लत कई मोहतरम के मुखल कुछ दरब तक किताब रागस तेरे दते वख वर कड़े दे दरब पर किताब बांदी जान पोह कड़े दे बेदरब तक किताब खपल हाकिम व दस्तूर गर्जबले दे तारीख मंग उतासु तरह खई अगर खल को दुनिया की दे इज्जत जिंदगी तेरे कड़े दा द फतह ज्वंदरे तेरे कड़े दे द गलबे दौरान तेरे कड़े दे लेकिन तारीख द तस्वीर द्वेम रुख हमरा खई कम खल कुछ दरब किताब तवख न दे वर कड़े दरब किताब इज्जत कड़े दे दरब किताब जान न दे पोह कड़े दरब दग किताब पखबल इंफरादी व इज्तिमाई ज्वन बांधे हाकिम न दे गर्जबले तारीख मंग उतासु तरह खई दग से खल को दुनिया की द जिल्लत जिंदगी तेरे कड़े दा द मफ्तूहियत ज्वंदरे तेरे कड़े दे द मगलूबियत दौरान तेरे कड़े दे तारीख मंग उतासु तरह खई दग से खल को हमेशा द दूर को गुरु मातह ज्वन तेरे कड़े नारे तकबीर सर्वोत्तम सर्वोन्नत तसुगुरी सहाबाई किराम रजी अल्लाह अन्हु मजमईन अग कौमो दग दरब किताब ते वख वर्गो देते अहमियत वर्गो देते बदरुन नजर बांधी वकदल दटोलन लुई खबर अदा दरब ते किताब मकसद बांधी जान पोहकललो बेदग किताब दैद खबल जन हाकिम वगरजहो दावी बजात बांधी हम नाफिज दावी द कोर बजवन के हम नाफिज दावी द बाजार पर जिंदगी के हम नाफिज दावी अदालतुल के हम बेदग किताब नाफिज अगर सहाबाई किरामो रब कायनात के इज्जत वरललो फतह वरलला गलबे वरलला सहाबा बिया कायनात तबरसेदल रब वर्त कायनात ताबेक लला रब बिजा गाने वर्त मुसखर सोले रब हवा गाने मुसखर सोले रब समंदरुड मुसखर सोलो रब जंगलुड मुसखर सोलो कसम दे सहाबा बिया कायनात तबरसेदल रब वर्त कायनात ताबेक लला रब वर्त कायनात मुसखर लला सहाबा किराम बिया कायनात बांधे हुक्मरानी कवल नारे तकबीर साहबी फरमाई रिश्पद सफर दे यूजी की जंगल की रूबा निष्पर आजी दल तर दरिंदगानो खतरदा दल तर जमरो खतरदा यो साहबी उधरेगी ऐलान कई और जंगल जमरो ताउश तरी बतवी नंदल तद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द सहाबोश वदा खबरदार तकलीफ वर न कई खबरदार नुकसान वर रसवई सहाबाई किराम फरमाई मुंद स्पेद आराम इंतजाम बराबर को सलोर तरफ तर जंगल जमरी राजी दरिंदगान राजी द हिफाजत द पारा द पहरे द पार बदरेगी सहाबा फरमाई शप सवास वदा मुंख बल तरफ तर गोच इरादा वकलला मुंख बल तरफ तर वांसु द जंगल जमरी दरिंदगान खबल तरफ तो वापस अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु दबर दे ईरान फतह सो साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु जंगी कमांडानो अगर जंगी कमांडरो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु तरफ न खत राजी अगर खत की वर्तली की सादा कलची तासु दे दल तना पारिक शई बेदा द समंदरी हुदूद न अखवा चिकम अलाकीरी दगल तवर शई अल्लाह द दीन दा पैगाम अगर खलुक तंबर वरसवई द रब द दीन द जंड दगल तिम बुलंद कई द रब दग कलिमे त दगल तिम निफार अगर बुलंदी वर कई कलची दिउ पारिक सोलु सबात अल द हमला वर की दुर किरी दिउ पते अरे किरी सबात अल त वरजी अगर खलुक तम पत मर लगे दलेवा अवी तम इस्लाम बिला उसमेवा सबात द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा अगर पमुंग पसेर रवान दी अवी द आम दुरक लारी वजदूत लले किश्ते वसवस वले सुमर दतलोस जरिए से बेगे खत्म लले सबात जिकल मुजाहिदीन राजी अगर समंदर गाड़ी था सादु नबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु सलमानी फारसी ने तबोस गई मशवरा वर नाखली और तवी सलमाना यव तरफ तर अमीरुल मोमिनीन हुक्म दे बल तरफ त समंदर दे सको अगर त जवाब वर कई सलमाना अमदग समंदरो रब सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम त बिलार वर लला
للا فرعونیان غرق للا همدغه ورو رب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تا گل گلزار وگرزو آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگے کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا لیور توی سلمان سکو اگر دے ساد مخشا دا موسیٰ علیہ السلام رب ننم موجود دے منتب سمندر لار را کئی دا رب بمتا سمندر پشابان دی لار را کئی ورطوی مخش مندر پسیو تاریخ گواہ دے روایات گواہ دی دے اخبل اسولا پسمندر دا پاس وروا چول روایاتو کی رازی دا غز قافلہ سرد اسولو پسمندر دا پاس پوری وطن روایاتو کی رازی دا سمندر عبود دیو دا سنو خبیم نویلم دے کردیس نعرہ تکبیر محترمو یو خلق دا غو دا اللہ کتاب اخبل کو قسم دے رب دا کائناتو کی عزت ورللو فتح ورللا غلبے ورللا اللہ عزت ورطا ورکو یو منگتا سوئے منگتا اللہ کتاب شاعت گزارو کو ادنا میں انحراب بکرو گردانیم بکللا دنن زمانی مسلمان زمان ستاسو قرآن سر تعلق سدے بس دا عمر جمع مسلمانان یقین وکا نن 98% مسلمان پا قرآن نہ پوئیں گی اور صرف دانا چا نہ پوئیں گی احساس مورتا نشتری زبادہ نہ پوئیں گم دیکھی سے شرم نہ محسوس ہے در سر دا دیور سر دا سر اہمیت ہم نشتر چھ رب دے کتاب تا وقت ورک بلغواری دا رب دا کتاب باندے زان پوخ بلغواری دا اہمیتا خبر مورتا دا سر غم ور سر نشتر دے دا کائنات و اگر خالق و مالک را لے گلے کتاب دے کم چی دا زپیدا کرے کم چی زمان پر کائنات مسخر کرے دے کم رب چماتا اوبرا کئی حواگانی را کئی جوند و زندگی را کرے دا کائنات و اگر خالق و مالک را لے گلے دے ما تو وہی پدر کتاب باندی زندگی تے رکھا پدے باندے خبر جون خیستا گا زتر وسا پورے باغ کتاب باندے نپوئے گم جون دو زندگی بسنگ پہ دے رکھم یقین ہوکا ننزمون ذہن کی قرآن حمید سمر پاتی دے دخم رہا دا پوری تصور دے بس کے چرتا مڑے ہو شو ابیزان صاحبان راو علیہ قرآن ختم ورتو کی چرتا رج کور دا دکان افتدائی ابیزان صاحبان راو علیہ ختم ورتو کی برکت دبارا چرتا جرگئی اگا جرگمار دا قرآن رواری قسم ورتو ورکی نن تصور دا مسلمان دا قرآن صرف دخم رہا دا پوری پاتی دے اب دا وجر محترم من برکاتو انکار نکو من کراماتو انکار نکو الحمدللہ من قائل یودا من برکات مرو من کرامات برو زمون تعلق علماء دیوبند سره دی الحمدللہ من اعتدال والا خلقیو من برکات مرو من کرامات مرو ہاں دا برکاتو کراماتو بنیس باندی دا قبر پرستی نیو قائل دا شرکیاتو بدعاتو نیو قائل دا دی نیو قائل چی دا قبر کانی بزان پسی بگو دا قبر نا توافو نکو قبر تا سجدے لگو اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیرے کڑیوے لعن اللہ الیہود والنسوارا اتخذو قبور انبیاءہم مساجدہ اللہ دی پا یہود و نسوارو باندی لعنت ولیگی اوی دخبل انبیاء قبرون سجدگاہ گرزو ولیو میلے جوڑی کڑیوے توافو نبے کول اللہ پیغمبر آخر کی دعا کڑی دا یا اللہ زمان قبر بوت مجوڑا وسن یعبر چاگی خلق عبادت کئی سجدے ورت لگئی توافو نورن کئی التم برادو نگواری اللہ پیغمبر قرآن ممتا قیدر آخولی دا حاجت رواز صرف یو اللہ مشکل کشا ذات صرف یو اللہ مددگار ذات صرف یو اللہ من پنزت مربط ودریگو من دعا کو ایاک نعبدو و ایاک نستعین یا اللہ عبادت ہم صرف ساکو دا عبادت پا باب کم در سرسوک نشریکو و ایاک نستعین مدد ہم صرف دتان غوارو دا مدد پا باب کی در سرسوک نشریکو قرآن رتوئی ایم سسک اللہ بزر فلا کاشف لہو اللہ رب در باندی تکلیف را ولے ٹول کائنات را جمشی سانا تکلیف نشرک ولے رب را تراخی کل پیغمبر اوہ اعلان وکا آگا ہستی سے پا کائناتو کی رٹولو نا ورہ ہستی را پا کائناتو کی رٹولو نا اچھتا درجہ لری امام الانبیاء محمد رسول اللہ رب ورطا حکم کے پیغمبر اعلان وکا لا املک لکم ذر ولا رشدا استعصر پارا دا نفی و دا نقصان مالک دے ہوا کلچی امام الانبیاء دا نفی و دا نقصان مالک ندے بے بلسوک دے کم طرف بسو نعرہ تکبیر دیوجنہ دا مسلمان نارب صرف دا یا اللہ مدد دے با دیالی مدد ناری نہ لگئی دے با یا پیر بابا را مدد سے ناری نہ لگئی دے با اللہ نہ علاو بلسوک
मुश्किल कुशा न गड़ी हाजत रवा बे न गड़ी मददगार बे न गड़ी द मुसलमान नारब सिर्फ और सिर्फ द या अल्लाह मदद बरन मारस के मोहतरमो कुरान मजीद दी पर नूर अगर कुरान मुंग शात वगुरजो रोगरदारिया मोकलला इनहिराप मोकललो यकीन का दरन मुसलमान सो मियाश्ते तेरी शी زمونږ د سترګې د قرآن سره ونه لګېږي زمونږ د غوږونو زړونه د قرآن سره اشنا نه شي د شپې چې مونږ تاسو چوپ شئ دا مخکې ماشومان خاموش شئ چوپ شئ تاسو خاموش شئ تاسو میاشتې تېرې شي یقین وکړئ زمونږ د سترګې د قرآن سره ونه لګېږي مونږ چې د شپې موده کېږو مخې ته موبایل ونیسو ودو شو سهار ته چې پاسېږو بیا په نهاره دغه موبایل راواخلو دغه تاخونو کې را سره د رب کتاب پروت هغه مظلوم کتاب چغې راته وایي د دغه موبایل لسم حصه ټایم خو ماتم راکړه که نه مونږ د رب هغه کتاب یقین وکړه نن د انګریزي کتاب ته چې څومره اهمیت ورکوو قسم دی د دې لسمه حصه مونږ دغه قرآن ته هم نه ورکوو او نارم دادا دا زمونږ د رب کتاب دی په دې زه قربانېدو ته تیار یم په دې زه بچو قربانولو ته تیار یم وخت به قربانو بچي قربانو مال قربانو لیکن هغه کتاب ته موږ 10 منټه ورکولو ته نه یو تیار دیو جنازه مو کوي چې ان شاء الله کم از کم 10 غنټې چې موږ موبایل ته ورکو د دې شلمه حصہ د مسلمان شان دا نه دی لیکن بیا هغه مظلوم قرآن 10 غنټې چې موبایل ته ورکو د دې شلمه حصہ نیمه غنټه په قرآن ته ورکو ان شاء الله ولس ورکو ورته یقین وکړه نن چې کله موږ د قرآن سره تعلق ختم شو موږ مظلوم شو ګوره دنیا کې موږ کمزوري شو سهالت تیر مسلمانانو دغسې یو خطه وښیه چې مسلمان کمزوري مظلوم نه دلته دا د فلسطین تازه حالات تاسو ګورئ تقریبا 2 میاشتې مخکې هغه بمبار وشو په دا یوه شپه باندې 600 کسان شهیدان شوي تاسو ته به یاد وي په هغه سهار له باندې د فیسبوک باندې ما یو منظر کتو یو کور دا ټول شهیدان شوي 2 ماشومان پاتې نابالغه معصوم بچي کور په ځمکه پروت مور پلار شهیدان ټول شهیدان دا 2 معصومه بچي دم په دا دوړو کې په دا وینو باندې دغسې سره و د یو ماشوم سهار ته ما پر فیسبوک کتل ګوتې کټ شوي وې دا یو لږ ډېر وړوکی او دا بل هغه نه لږ غټ و ډېره د خپل رور دا لاس نیولی و دغسې ورته د امید په نظر کاته چې بل څوک د سحري خو مې پاتې نه دی بل څوک د تسلۍ خو مې پاتې نه دی کېدای شي دغه رور به ما ته تسلي راکړي او تاسو ته یاد وي په دغه شپه باندې زموږ د پاکستان د بل کم ملک سره د کرکټ میچ و زموږ ځوانان په دغه شپه د کرکټ د تماشې نه وخوړل ما چې د تصویر وکتو دا منظر مې کتو چې چېرته به سفر پروګرام ته جلسې ته روانو ما سوچ کوو کم از کم دغه مور او پلار دغه معصوم بچي چې کله رب ته ورغلي د دې قوم د دغه امت د نوجوانانو شکایت به په کومو الفاظو کې کړی رب ذوالجلاله کم وخت چې په مونږ باندې د پاس نه اور ورېدو په هغه شپه باندې د امت نوجوانان د کرکټ تماشې د نو فارغ چې زموږ په حاله ژړا کړې نعرې تکبیر نن قسم دی که نن مسلمان زمونږ په زړه کې د کرکټ هومره اهمیت د خپلو مقدساتو نشته دی الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو د قبله اول په حواله سره زما امت د امتحاناتو سره مخامخ کیږي الله پیغمبر فرمایلی وو زما د امت د زړه نه به کله د قبله اول اهمیت او وخت ولوزي الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو زما امت ته هغه دغلته په قبله اول بیت المقدس کې هغه کله یو انسب یو پټ ځای ملاويږي زما امت په دنیا او ما فيها باندې هغه ته ترجیح ورکړي لیکن نن حالت دا دی زموږ نوجوان هغه کرکټ چې هغه جواری د علوي دغه قتل حرام دي جایز نه دي علماء نه هسي نن د امت ځوانان خپل مقدسات ته د رب کتاب ته خپل هغه مظلوم خويندو ته هغه بچو ته د عمربیت ورکولو ته نه دي تیار دیو جن اعظم کې چې قرآن سره تعلق جوړو ان شاء الله العزیز زمونږ ذهن کې دا چولې شوی دی مونږ بر علماء ژوند تیرو ځکه ولې مونږ مسلمانانو سره طاقت نشته مونږ سره اسباب نشته مونږ سره ټکنالوژي نشته مونږ سره پلان کې نشته یقین وکړه دا ټول شیطان دوکي دي مونږ د مغلوبیت لپاره نه راغلي مونږ د غلبې لپاره راغلي یو دا سوچ دا په فلسطین باندې چې کومه تیاری ګرځي دا د عربو تیل دی بابوی د پاسه بمباري وکړي دا تیل دی بن کې 5 منټه د تیاری بهر ورځي بس
موږ سره وسایل هم شته، موږ سره اسباب هم شته، موږ سره طاقت هم نشته. یقین وکړه موږ سره ایمانی جذبه نشته، موږ سره د جهاد جذبه نشته، موږ سره د شهادت شوق نشته. الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی تاسو یو وخت به راشي دا کافران به تاسو دغسې راغونډه کېږي څنګه چې یو وږی په دسترخوان باندې راغونډه کېږي. صحابو تپوس وکړي الله پیغمبر موږ به کم یو؟ الله پیغمبر وفرمیل نه بیا صاحب تاسو به ډېر زیات یې. بیا صحابه تپوس کوي بیا ولې؟ الله پیغمبر وفرمیل حب الدنیا و کراهیت الموت، ستاسو زړونو کې به د دنیا سره محبت راشي، د مرګ نه به نفرت راشي، د مرګ نه به تاسو نفرت کوئ، د مرګ نه به هغه تاسو تېښته کوئ، د مرګ دغه لفظ به تاسو بد لګېږي. دغه وجه ده د دنیا دغه محبت به تاسو دې حالت ته ورسي. او زموږ ستاسو مخې ته مثالونه پراته دي د صحابه کرام رضی الله عنهم زموږ ستاسو مشرانو د اسلاف. ته لږ تاریخ اوچت کړه. قیصر او کسرا د هغه زمانې سوپر پاورونه وو. صحابه کرامو سره هیڅ ټکنالوژي نه وه. قیصر او کسرا د هغه زمانې سوپر پاورونه وو. لکه نن سبا چې روس او امریکا ده. لږ تاریخ اوچت کړه صحابه کرامو. قسم دی د وخت دغه سوپر پاورونه دا زما رب د صحابه کرامو خبو ته راوستي وو. لږ تاریخ اوچت کړه خپلو مشرانو. د غلط فهمۍ شکار کېږه مه، مایوسه کېږه مه، ناامیده کېږه مه. تاریخ اوچت کړه کله چې هغه صحابه کرامو دا د وخت مغروره کافران، دا د وخت سرزوره کافران، دا د وخت بدماشان کافران قسم دی دې زما او ستا مشرانو صحابه کرامو ته ټیک سمجزیه ورکړې وه. لیکن نن چې مونږ د قرآن او د دین نه لرې شو، مونږ باندې ذلت مسلط شو، مشکلاتو سره مخامخ شو. او رب پنځلسمه سپاره کې د بني اسرائیلو حالات الله ذکر کوي. هلته بیا هغوی ته الله فرمایي ان عدتم عدنا، که تاسو سرکشۍ نافرمانۍ ته واپس شوئ، بغاوت ته واپس شوئ، عدنا مونږ به عذاب ته واپس شو. مفسرین لیکي دا ضابطه ده د آسماني دین پیروکار چې کله نافرماني بغاوت سرکشي شروع کړي، رب بغیر خوبونه مسلط کوي، د ذلت دې انتها ته رسوي چې دوی خپل تپوس هم نشي کولی، موږ ولړولی. دیو جن محترمونه نظم وکړي، قرآن سره به تعلق جوړوي انشاءالله العزیز. دا قرآن ته به وخت ورکوو. دا د ذهن نه وباسي زه به قرآن نه پوهېږم، په قرآن راواخله، په دې به ځان پوهوو. دا د رب کتاب دی، په دې چې د ځان پوهه نه کړې بیا قبر ته ورځي هلته به څه وایي؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بیا چې پیغمبر زما او ستا خلاف هلته شکایت کوي، ای پروردګاره دې زما قوم د قرآن ته توجه ورکړي، زما د دغه قوم سره د موبایل لپاره وخت و، انګریزۍ د کتاب دپاره وخت و، لیکن د قرآن دپاره د دې سره وخت نه و، د قرآن د زده کولو دپاره د دې سره وخت نه و. او پروردګاره ستا هواګانې استعمالولې، ستا کائناتو کې ستا کائنات ته په خدمت کې و، لیکن پروردګاره ستا د کتاب دپاره د ده سره وخت نه و چې قرآن ته وخت ورکړی. دا رضی نو باز په قرآن تا ته الله ماحول درکړی، د رضیاونه علما قاریان راشه هېڅ څه عذر نه دی پاتې، مخې ته ورته کښېنه قرآن زده کړه. نه پوهېږې پې بیا محنت کې الله به درته 2 اجر درکړي. او دا خو هغه کتاب دی. د هندوستان کې زموږ ډېر لوی عالم تېر شوی دی، هغه خپل واقعې بیانوي. چېرته نه وي څوک د هندوانو نه راغلی اسلام یې قبول کړی و. یو مشر بوډا پکې و، ډېر عمر یې و، قرآن سره ډېر محبت و. دا قرآن به یې زده کوو. دا مشر عالم چې کوم دی مولانا مدني صاحب رحمه الله دی جنازه کړې ده. بیا ډېر ښه حالت کې خوب کې وکتو، د چا په ذریعې سره معلومات کوو دی بابا څه عمل کوو دغسې. نو هغه بوډۍ بیبي ورته جواب ورکوي دغه بابا هیڅ عمل نه کوو، امي سړی و، لیکن په دې تاخ کې د قرآن یو نسخه پرته ده، د قرآن سره محبت ډېر و، د یې زده کول نه شو زده کولی، بیا به د قرآن راغستی او بېوفایي نه کوله. بېوفایي دومره زیاته به د خپلې سترګې د قرآن نه نه اړولې، دا به ویلی نه شو، زده کولی نه شو، نو د خپلې سترګې به مخامخ کړې وې، د خپله ګوته به یې ګرځول، ویل به یې سچ ہے یې سچ ہے یې سچ ہے، دا رښتیا دي دا رښتیا دي دا رښتیا دي. دغه بابا سره رب په دومره تعلق باندې دغه معامله وکړله. یقین وکړه مسلمان وروره چې کله ما او تا د رب دغه کتاب راواخلو، دې ته وخت ورکړو، عزم همدا وي زه به قرآن زده کوم، زه به په قرآن ځان پوهه کوم، زه به د قرآن د رب دغه کتاب په خپل ژوند کې نافظ کوم، خپله زندګي به پرې تېروم. که تا ته به دغه حالت کې مرګ راغی سوچ وکړه الله به تا سره بیا څه سلوک کوي. دې وجې نه عزم کوو انشاءالله د قرآن سره به تعلق جوړوي انشاءالله العزیز. 2 نمبر محترمو دا ستاسو بچو ختمونه کړي دي، هسې کله خو سوچ وکړئ یوې خبرې، د یو چا بچی وي تکلیف وي ورباندې، یو څوک درله دغه بچی د تکلیف نه بچ کړي، څومره شکریا ادا کوو، احسان منو.
پته درته روانه تباهي ډېره لویه تباهي د حدیث کې راځي د سترو کې به وخت کې ختم شي د نبوي نه راشروع شي اسی سوچ وکړه دغه بچی چې د رب ونه پېژني د قرآن سره تعلق جوړ نشي بیا دا بچی چې دلته د سر درد نشي برداشت کولی هلته دغه بچی د جهنم په اور کې سوځېږي سوچ وکړه دا به بیا څنګه برداشت کړي د علما قاریان دا درسونه ستاسو بچی د دغه روانې تباهي نه بچ کوي د دغه مشکل نه بچ کوي دا زمونږ ستاسو خیرخواهان دي دا زمونږ ستاسو محسنین دي دوی خپل وخت ورکړی یقین وکړه دوی مشکلاتو کې ژوند تېروي په 100,000 روپو تنخوا باندې دوی هغه وخت تېروي یقین وکړه چې په دغې باندې ستا کوم بچی سکول ته ځي د هغه د سهاري خرچه دا نه ده نن سوالیانو نه تپوس وکړه هغه د میاشتې خرچه دا نه ده دا علما دا مشکلات تېروي دا تکالیف تېروي دا پریشانۍ فقر و فاقې تېروي غوړ زر لباس ته هغه مه ګوره خپل نن یې قربان کړی زما اوس د بچو د سبا لپاره زمونږ خو خیال لري موږ دغه علماو څه ضرورت نه وي یقین وکړه دوی ضرورت وي او دوی خپل ضرورت تباه کړي دي ځکه دوی ته پته ده موږ په بېرحمه معاشره کې اوسېږو چېرته چې لا اله الا الله په نوم باندې آزاد شوی اسلامي ریاست پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله هغه اسلامي ریاست هم چې کله بجټ پاس کوي په دغه سالانه بجټ کې د سریما دپاره حصه وي د ډبخانو دپاره حصه وي د کرکټ والا دپاره حصه وي د غیر مسلم اقلیتونو دپاره د هغوی د عبادتګاهونو دپاره حصه وي لیکن دلته قرآن دومره مظلوم دی دلته قرآن سره تعلق لرونکی دومره مظلوم دی په دغه بجټ کې د دغه قرآن د استاد دپاره 15 روپۍ څه نشته دی د دغه جومات مدرسې دپاره 15 روپۍ څه نشته دی د دې وجې نه هغه ته پته ده دلته را قوم دغسې حد د بې حسۍ ته رسېدلی دی چې هغه په کم بچي د انګریزي تعلیم حاصلوي هغه بچي باندې کرونونه روپۍ لګي لکونه روپۍ لګي ځکه د انګریزۍ د تعلیم ورسره اهمیت شته دی لیکن کم کتاب چې هغه د قرآن د آخرت د هغه لوی ژوند د هغې د نجات هغه د هغې د نجات هغه ضمانت ورکوي ضامن دی د مسلمان په ذهن کې د دغه کتاب د اهمیت نشته دی د دې وجې نه کم بچي باندې چې انګریزي تعلیم کوي پیسه هم لګوي وخت هم ورکوي د دغه کتاب د هغه په زړه کې دومره اهمیت نشته دی کم بچی چې مدرسې ته راځي هغه پلار د هغه بچي د سربندۍ ته وخت ورکولو ته نه دی تیار هلته 10,000 روپۍ ماهانه پیسونه ورکوي دلته 1500 روپۍ پیس ورکول هم د ذهن ډبري هغه ته پته ده معاشره د پیسې هغه حد ته رسېدلې ده چې دلته په دین باندې قرآن ته وخت ورکول په ده پیسه لګول دا مسلمان په ذهن کې نه راځي نعرې تکبیر دیو جن محترم معظم وکړي انشاءالله موږ به خپل مال هم لګو په قرآن باندې خپل بچو باندې هم قرآن زده کوو او موږ او تاسو به دغه قرآن ته وخت ورکوو انشاءالله العزیز ګورئ د بېدینۍ دور دی خپل بچي دې درزګاهونو ته خامخا راولي دي که صحیح زده کولی هم نه شي په دې ماحول کې چې پاتې شي لویه خبره ده انشاءالله او دویم نمبر د دغه علماو مدرسو سره به تعاون او ملګرتیا کوو انشاءالله العزیز کوو به انشاءالله ټول ووایه انشاءالله ګورئ کفر نه تاسو ته پته ده تهذیبونو کوم جنګ شروع دی دا دیني مدرسې دا واړه درسګاهونه دا په هغې کې زمونږ او ستاسو د مسلمانانو د اسلام د تهذیب حفاظت کوونکي اخرنۍ مرجې دي دې وجې نه د چا ته کمزوري کولو ته مه ورکوئ کفر ته پته ده که دا کمزوري شو تر څو پورې چې دا مدرسې درسګاهونه دا علما قاریان وي تر هغه وخته پورې ستا نوی نسل څوک کافران کولی نه شي مرتد کولی نه شي بېدینه کولی نه شي د دې وجې نه هغوی کوشش کوي چې دا درسګاهونه کمزوري کړي د دغه هغوی ته پته ده که دا کمزوري شو بیا د مسلمان بچي د لاس نه قرآن اخیستل اسان دي د مسلمان بچي د ځواب انشاءالله چې د قیامت په ورځ د الله د محبوب صلی الله علیه وسلم سره بیا ملاویږو ورته ویلی شو د الله پیغمبره څه ډېر کمزوری و زما عملونه کمزوري وو لیکن یو عمل مې کړی و په هغې راته فخر دی سترګې مې اوچتې دي الله پیغمبره کله چې دنیا کفر راجمع شوی و زمونږ مدرسې کمزوري کولې دغه اهل حق علما یې کمزوري کول هغه وخت کې ما د خپل بچي د خولې نونۍ راغستې و ما د دوی سره